په قیادت کې عمل جرګه راغونډه شوې ده. په کومه جرګه کې د هغې علاقو سره تعلق لرونکي چې کوم علاقو کې اپریشن شروع دی یا اپریشن تعلق لرونکي خلک راغلي دي په کوم شمېر تعداد کې ये अपनी बीवियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक पर्स खरीदते हैं, एक सैंडल खरीदते हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून वो अपनी जिंदगी की तमाम जमा रकम अपने घर पर लगाता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। आप जब खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बा कार समझेंगे, यहाँ पर अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने इनके लिए 4 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं। मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है। 4 अरब नहीं 16 अरब रुपए दूंगा। मेरे कबाइलियों, 4 अरब रुपए आपके लिए हैं, किसी का बाप भी 1 रुपया उसमें से नहीं खा सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं इंशाल्लाह ताला। पैसे देंगे 7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है, वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे IDPs के बकाया है वफाकी हुकूमत पर वो 52 अरब रुपए है। इंशाल्लाह ताला 10 पेरा ज़वानोन دا به خپل خور سره د خپل ځوانانو سره د خپل سپینګیرو شملورو سره د خپل خویندو میندو سره د هغو د لوبادو د عزتونو سره د سر په قیمت وګورو ان شاء الله تعالی. ډېر مننه. جی بالکل دا وخت سره په جرګې امن میدان کې د تیرا سره تعلق لرونکي تاجران عام وګړي هم راغلي، هغې سره خبرې کوو چې سبو بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په دغه نیت راغلي وو دغه جرګې له چې د تیرو میدان د تاجر برادري اواز بلګ سیم د نږدې نه واوري او موږ د سیم هغه خبره واضحه کړو چې ولته موږ له چا ویلي دي او 4 وخت کې په کومه طریقه هغه ټول موږ خپل فریاد دلته وړاندې کولو، خو بدقسمته یو صرف چې رسپانس د میدان خلکو له ملو نشو. په کوره چې د تیرو میدان څخه چې څومره تاجر برادري کم صدرونو په کوره چې غوله کال شو چې تاسو په دا کې روشو خو بیا موږ احسان ته کړای چې روغلو موږ په راوځو چې کړای موږ روغلو دلته موږ چې فریاد کیږي دلته سی مخره او موږ دغه اوس د حالاتو به فریج دی خبر یو چې د موږ په بازار باندې څومره تکلیفات تیر دي، په موږ باندې په کندور څومره جبر شوی، څومره ظلم شوی، خوراکي مواد په بند شوي دي. د موږ د تاجر برادري چې کوم هغه تیرو میدان ډېر مشکلات چې څنګه صدر صاحب ویلو په 3 شپې کې موږ والا رسول یو راشن چې هغه خلکو له خوراکي مواد نه وو ختم وو، ماشومان هغه د بهوش او د وجه نه ډېر سخت حالات وو وران وو. بل چې دا کم دلته کې د موږ صدر صاحب د خبره هم کړله چې حالان کې موږ په خپله باندې په سټیج باندې دا هغه مخکې کولو خو موږ له د هغه میلو نه شوله. صدر د تیرا سره تعلق لرونکي د تاجرانو خبرې واورېدلې، هغې وویل چې ټیک ده یو سیاسي اتحاد جوړ شوی او د هغې یو وګړی راغلی او هغه 2-3 خبرې وکړې، خو هغه صرف په رجسټریشن او په دغې طریق باندې خبرې وکړې، هغه دا خبرې ونه کړې چې هلته عام ولس ته څه تکلیفات دي، هلته تاجرانو ته څه مسایل دي، هلته په تاجرانو باندې کومې سختې تېرېږي، هغې ته کومې ستونزې دي. نو لحاظه موږ د وزیر اعلی صاحب نه دا امید ساتو او دا یو اپیل کوو چې کم از کم د تاجرانو چې کم د تیرا سره تعلق لرونکي تاجران دي د هغې ځان له یو بېل وفد سره دې یو میټینګ وکړي چې زموږ ته کم مسایل کم ستونزې مخامخ دي چې هغه موږ وزیر اعلی صاحب ته به ذات خود پرېږدو او هغه د دې مسایلو حل راوباسي.